موږ به د ځان سره شیرګل دارالعلوم ته بوځو مولانا قاسم صاحب په لاس باندې زما خپلې یو سړي مسلمان شه مې ښه مذهب بدل کړ مې بالکل او جمعه سره زما د یار کور هلته مې شپه وکړه اوس په سهار مسلمانېږم نو په هغه ټي وي لګولې نو هغه ټي وي ګورم سهار به ځم جومات ته نو ټي وي کې مې یو تماشه ولیده هغې ټي وي کې لګېدلي وو چې پلانکي ځای کې مسلمانو داسې وته نه وکړو ماشوم او هغې سره زنا وکړه او بیا یې لاله کړه مړه یې کړه کترې تېرته کړه بانګ یې چې ویزه راوتښتېدم مسلمان نه شله یو بچی دی د وینې کینسر دی ډاکټر ورته وینه خېږي دا وینه علاج نه دی یو زنانه راغله ما کوم وړو خورئ نو وی سپین وړه نو ما دا مونږ هندوان سکاره وړو وړو خو ټول سپین بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا مهال ټوپۍ سیمه کې موجود ما چرته چې حکیم ژوند تیری گنگاویش دا غي نامه ده د دې څنګه تراغلی د سر خبره اترې کو د بیمارو اول حکیم صاحب د څومره وخت نه حکمت کار کوي د حکمت کا اوشه 90 سال 90 سال نه تاسو حکمت کار کوي تاسو عمر څومره ده عمر 106 او د کوم امراضونو علاج کوي تاسو نه هر یو مریض ما بوټ نه لګولې هر رنګ مریض ځنې ډاکټري که نه وایي زه د چمړې سپېشلیست یم زه د ټي بي سپېشلیست یم زه د کینسر سپېشلیست یم ما له هر قسمه مریضان راځي ماشومان میندې خویندې هر مرض راځي خدمت کوو جوړوي یا نه جوړول د خدای کار دی او دوايانې خپلې جوړوي تاسو بالکل خپلې د کپنۍ دوایي نه استعمالو ستاسو ټایم ټیبل څه دی ټایم ټیبل سهار نه 9 بجې راوځم او 3-4 بجې چوټي کوم که کم مریض لیټ راورسېدل لرې علاقې نه هغې ته بیا راوځئ نه راوځم بیا زه غره کې یم ارامي کار کوم ښکار له تېرې ښکار شو کم کوئ واما دوره ظلم چا نه دی کړی چې سره ما کړی نیکه مې ښکاري پلار مې ښکاري زه ښکاري یم زامن مې ښکاریان دي اوس ما توبه وسته اوس مې بس کړه چې بوډا شي اوس د ښکار کار نه کوئ ساتمه جنګوم ارامي کار خو کوو کومې بیماریانو له ډېر خلک راځي علاج دپاره ما له نن سبا ګردو فیل شوې هغه ډېر راځي نه علاجه بیماري ده او د ګیس مریضان ډېر دي بیا خانان چرمینان د زنګنانو له ډېر راځي زنګ خو علاج نه دی خو مېلمه خدمت کول غواړي او زنګون والا ډېر دي د زنګون بیمارو کې خان غریب یو دی لولې خانان دی امریکا کې او زنګنان یې بایلې او هغه ډېر راځي خو پاکستان کې هسې ګیس بیماري ډېر ده کم د معدې تکلیف چې لري معدې کې تکلیف چې دی که کم سړي ته د معدې تکلیف وي او هغه دا مهال په نورو هیوادونو کې دلته راتلی نه شي ستاسو څنګ ته نو داسې نقصه هغوی ته ښودلی شي او لیکلی شو بالکل طریقه خولی شو دوايي خیلی شو ټولو کې آسان مرض ګیس دی معده دا په دوه نیم جوړي کم خلک چې د پاکستان نه بهر دي هغوی د معدې تکلیف لري ستاسو څنګ ته نشي راتلی راځي د هغوی رشته داران راځي ملګري راځي په چوټۍ راغلي دوایي ولا ورکه وړي که چېرې د هغې رشته دار هم دلته نه وي هغې ته داسې څه نقصه ښودلی شي چې هغې خپل هغه دوایي جوړه کړي او ځان ته تکلیف هغه دغه زوی مې نه دغه کار کوي هغې نه بیا دا انټرویو والی حکیم صاحب چې کوم انسان د ګردو مریض وي هغې ته واش نه شوی نو هغې علاج تاسو کوئ که نه که واش شوي ګردې د هغې علاج هم کوئ چې واش شوی نو علاج کوو خو مشکل او واش چې نه شوی په دې پټي کې ساګ دی په هغې بیا ګردې ټیک شي 2 لکه 3 لکه نه غواړي خو چې واش نه شي
تاسو ټیسټونه خپل کوئ دلته که نه؟ نه نه ټیسټ مې دشمن دی. موږ د کپرنګ کار اخلو مغزو نه. دا ټیسټ دی فراډ دی دروغ دی او پیسې جمع کول دي. حکیم صاحب زه خپله هم د معدې تکلیف لرم. ښه خانم بالکل ته خو را سره ناست دی هغه به دوایي درکړم او باقي ته ووایې د ګردو مریض پاکستان ته رالل نه علاجه مرض دی په دې کې بیا چې کوم واش نه کړی نو هغه بې پیسو باندې جوړېږي. طریقه دا ساګ دی اسانه دوایي ده چې واش وکړي بیا دارو ورکوو خو بیا مونږ زړه خرابي چې هلکه دا واش غلطه ولې دی کوو ډاکټران یې کوي نو مې تا ډاکټر ته ویلي دي چې د واش سره به ټیک شي کوردی وی ډاکټر وایي چې نه نو واش ته څه لکه چې نه هغه علاج کوي چې ټیک کېږي. نو واش چې حل نه دی یو بچی دی د وینې کینسر دی ډاکټر ورته وینه خېږي دا وینه علاج نه دی وینه جوړول علاج دی. پلار ته لپو ورکړه چې ماشوم کې وینه جوړه شي. دغسې ګردې هم دي چې واش وکړي واش څه شی دی واش خو زمونږ ګاډی چې خټو کې چلېږي سره سیدرو نو هغه یې رالوي دي واش دې ته وایي. حکیم صاحب د ګردو چې کوم تفصیلي علاج دی هغه په کومه طریقه کوئ او خلک څه پرهیز وکړي هغې دپاره؟ د ګردو مرض 2 کاله شوه پاکستان ته راغی نو مونږ چې د ګردو ورنه تپوس کوو نو هغه یې خاوړه د میلیونو خوري په ښځه کمزوري دانې ورله نه اچکوي. پهله چې پښتنو خبرې شروع کړو غوا نه ساتي بیزه نه ساتي مال ګټي څوک راچوي تاسو دوبو ته اسخا خوراک خوري اسخا چرګان هغې نه ګردې بایلي. بیا میډیکل ګولۍ چې دي دا پای غواړي نو ګولۍ خوري او پای ورکړني نو ګردو باندې اثر وشي. او داسې خلک شته داسې ګردو مریضان را روان دي چې 0 میټر پرون جاپان نه راغلي 2 کاله عمر یې ګردې ختمې. ښه داسې خلک پاکستان کې اوس هم موجود دي چې 6 کاله عمر یې دی 10 ودونه یې کړي دي او کور یې نشته بنګله یې نشته سفر کې ناست دی دغه ګردې لازوانې نور څه ووایم. حکیم صاحب کوم چې د معدې تکلیف وي که نه لکه زما خپله د معدې تکلیف دی زما په دې معده بوجي لوږه مې هم کمېده څه وجوهات کېدی شي؟ خیم ده ځکه د دې بروانو جوړه خبره وکړم چې دا غوسه شي راته زه خو ځان له دښمني ګورم. ګیس بیماري نه ده دې ته وایي نیستي. په ټول پاکستان 22 کروڑ دی زما کوڅه لا ګیس ته نه ده معلومه مونږ کره نه شي راتلی. ګیس ته وایي نیستي د خدای څیز نه خوري او د امریکې دشمن خوراک خوري حرامي چرګان خوري میلوړو خوري سپی نه ساتي بیزه نه ساتي کوچ ماسه نه خوري او چای ده دې نه ګیس جوړي. یو زنانه راغله ما کوم وړو خوري نو وی سپین وړو نو ما دا مونږ هندوان سکاره وړو خو ټول سپین ځینې خاندي په زما انټرویو سره خلک ما خور دا وایا چې دانې اچکئ کنه تیار نه تیار ما داسې وایا کنه وړو خو ټول سپین نو ما ګوتې دې ماتېږي چې دانې اچکې خاوند دې په ماشین وډېږي هغه خوره کنه نو بازار ته لاړ شم 100 دوکانونه دي بازار سبزی نو په بازار نه زما نو داسې هغه سر ته تش راشم ښځه مې وایي سبزي دې رانړې ما نه ښه تازه وه تکه شنه اوس راغلی او خراب مې نړې وی ولې څه وجه وه چې دا دې نړ ما یې وجه پکې وه کریله دوری هغه دوره وه ما چې کریلې زه کوته زه ترې ویرېدم چې زما دشمن تېره کړې په دارو په مثالو په زخر یې تېره کړې. ها توری دوری هغه دوره وه زه ترې ویرېدم توری ښځه مې خاندي مې را مې نړن سبزی خو نه وه هغه تج کیمیکل. ښځه دې اوس هم ژوندۍ ده؟ ښځه ژوندۍ ده 5مه ښځه ده 5 ودونه دې کړي؟ 5 قسمت کې مست نه وم بچې ډېر شی دي ښځې لوڼې مې واده دي نسۍ واده دي دغه مې اخري زوی دی دا حکیمي چې
ها د حکیم صاحب انټرویو باغه نه اخلي. او دلته مو څومره وخت شو په ټوپۍ کې؟ ټوپۍ کې زموږ وشلو 14-15 کاله وشلو. 14-15 کاله. او دې نه مخکې موږ غیر یو. دا ټوپۍ د پاکستان اخري کلی دی. دې نه پر 2 میله سرحد دی، اپل اتیا کلي دی، هغه موږ غیر یو. بدون نوم دی، موږ د ګنده پیو. حکیم صاحب په دې دومره عمر کې چا د اسلام دعوت درکړې؟ راکړې نو هدایت نه دی شوی؟ نه که نه، هغه بغیر انټرویو به درته خبره وکړم. زمونږ د مشر امیر صاحب وایي چې زه موله دعوت ورکوم. ښه نو زه به جواب ورکړم که نه، که دا انټرویو هم اخلي. د دعوت راکړه داسې نور د علاقې یو سړي مسلمان شه، مې ښه مذهب بدل کړ. مې بالکل کومه ورځ باندې مې پلان کړی دی هغې جومات ته به درځم، هغې جومات ته راځه. نو جومات سره زما د یار کور هلته مې شپه وکړه. اوس په سهار مسلمانېږم، نو په هغه ټي وي لګولې، نو هغه ټي وي ګورم، سهار به ځم جومات ته. نو ټي وي کې مې یو تماشه ولیده، هغې ټي وي کې لګېدلي وو چې پلانکي ځای کې مسلمانو داسې وته نه وکړو، ماشوم او هغې سره زنا وکړه او بیا یې لاله کړه، مړه یې کړه، کچرې تېرته کړه. ما چا تماشه ولیدلې، ما دا ته خو سهار مسلمانې کې مسلمانان دا کار کوي، دا خو د مسلمانۍ کار نه دی. نو بیا یې دوره ماشوم هغه سره بدکاري وکړه، ځنګل کې کچرې تېرته. نو ما وی دا خو ترو کاپرو کې داني مسلمانان خو دا کار نه. نو بانګې چې وي زه راوتښتېدم، مسلمان نه شلم. عجیبه خبرې موږ به دې بوځو ځان سره شرکت. ته زما خبرې ځوان نه دی انټرویو والا. مسلمان به یې هغه به دا کار کوي. زمونږ کلي کې یو عبدالهادي مولوي صاحب، نو زما کور راډکې او هغه کلي کې چته نو هغه مې سهار مونځ یې وکړ، نو واز نصیحت پې کړ، ای مسلمانان شئ، مسلمانان شئ. نو ډیوټي زما کور سره کلي نو به راته سکول کې د دینیات سبق په سکول کې دغه پکې مقرر وتل. نو زه کلي ته تلم، هغه د کلي نه راته سکول ته مې عبدالهادي صاحب له خو نه ودرېږه، مې دې کلي که خو دوه هندوان دي، یو کلي کې دی یو د دې ډکې، مونږ ته وایي مسلمانان شئ. وی نه سړیا، نو مې نور خو مسلمانان دي. وی نه نه دي لا، نو مې چا ته وایي مسلمانان شئ، دې مسلمانانو ته مسلمان شئ. نو مې دی نه دي، نه مسلمانان نه دي. یو ګندب کې هندو دی، پابړه نه راغلی یو صاحب، مونږ ته وایي مسلمانان شئ، ستا مسله اورم. مو خدا ته لږ خبره ورسېدې، مونږ پردی د ملا صاحب خبره کوو خپله کړه. نو وایي مسلمانان شئ، مسلمانان شئ. نو ما له مخې له راغی، مې دوه هندوان دي، مونږ ته وایي مسلمانان شئ. وي نه سړیه تاسو ته څه نه وي دې نور ته مې نور خو بخیر باداب خود ته ویو مسلمانان دي ټول، لیکن خو انګرېز نیسې، عیسائی نیسې، بل نیسې. دې مسلمانان ته مسلمانان شي. مې دې خو مسلمانان دي. وی نه زما قانون کې نه دي. موږ به د ځان سره شیرګل دارالعلوم ته بوځو. مولانا قاسم صاحب په لاس باندې زما خپلې خو دا کار وکړه چې دا بچی زمونږ، ما وی زه به ځم هغه سره به جنګ کوم، دې غریب یې له سمیخ هغه واله خدای دې پاک. نو بیا به لګیا څوک راوړي حکیم صاحب؟ پاکستان کې ولې بیمارۍ ډېرې شوې، مولیان اړم دي چې نعمت خورئ نعمت خورئ، تاسو نه خورئ، عمل پې نه کوئ. مولا کره تلم هغه کره خره نه تا کره به کوم دی، عمل پکار دی، عمل. تا له خو زړې لس میخې پکار دي چې خورځې ته زما ودرې عجزي دي تور سرې. मैं अपनी इस हकीमी को इतना मतलब डेवलप करना चाहती हूँ, इसमें ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट के लिए ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर ही इसी एरिया में क्रिएट करना चाहती हूँ कि लोगों को बाहर आना जाना ना पड़े। और आगे आयुर्वेद फील्ड के हिसाब से मैं आगे पंचकर्मा भी यहाँ पर ओपन करना चाहती हूँ। मेरा नाम लेडी डियाना है।
मैं ज़िला सवाबी की रहने वाली हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम है हकीम गंगावेशन, जो इस इलाके के जाने माने हकीम हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक हकीमा हूँ, लेकिन हकीमा होने के साथ साथ मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैं यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ, और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में मैं यहाँ ज़िला सवाबी की पहली वैदा हूँ। मैंने हकीमी कोर्स फाजिल तिब्बुल जराहत, जिसको FTJ भी बोलते हैं, वो मैंने इस्लामाबाद से की है। उसके बाद आयुर्वेदिक स्टडी के लिए मैंने BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, उसके लिए मैं इंडिया गई, वहाँ से मैंने स्टडी की, और यहाँ पर 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए हैं। और इन 2 सालों में मेरे पास तकरीबन हर एक डिज़ीज़ के पेशेंट आए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जो है वो लेडीज़ को अटेंड करती हूँ। लेडीज़ में जो डिजीज़ हैं, ज़्यादातर मेरे पास जो है वो सिस्ट वगैरह के पेशेंट आते हैं, जिन्हें रसोलियाँ कहते हैं। जमुंगा पता जी महल्ला चावडेर और कल जमुंग टोपे दे और तहसील टोपे ज़िला स्वाबे और उर्दू के वो मुआमा। हमारा पता जो है महल्ला चावडेर है, गांव हमारा टोपी है तरबेला डैम के पास, और तहसील टोपी डिस्ट्रिक्ट स्वाबी है हमारी। KPK का पहला ज़िला बनता है, पंजाब वाली साइड से आए तो हमारा KPK का लास्ट ज़िला है, आगे से पंजाब का पहला ज़िला शुरू हो जाता है। टोपी गांव है, महल्ला चावडेर है। बाकी नंबर और वो सारा आप दे देना जो भी होगा। टाइम टेबल और जुम्मे के दिन हमारी छुट्टी होती है। बाकी सुबह से 3 बजे तक बड़े हकीम साहब खुद मौजूद होते हैं, वो खुद चेकअप करते हैं सुबह 9 से 3 बजे तक। ठीक है जी। और हाँ जी, जमूंगा टाइम टेबल दादी जी जुमे पर जमूंगा अब तक के और छुट्टी और नूर रजमूंगा सहार ना 3 बजो पूरे ड्यूटी कहूँ ललता पल क्लिनिक के 3 बजो न पस आओ मुंगला लका खलक डेर लरे नाराजी का ना उस मुल्तान वालों गरीबाना रागली ऊपरुन डेर रागली नई मुंगला लका दा से टाइम के आई रहो तल सार ना हो लसुल मुंगला दल तरार से दिलू लका चिल्लरे वाला राजी आई बया दरजे सफ़र कई या बदशपे दरे दे गाड़े सफ़र कई नो खदा द चिदा गाड़े दशपे सफ़र की दल दवाई वाली ब्या दे गाड़े दरजे सफ़र की 24 घंटे सफ़र ची चाहता दे हैदा से मुंगला रार से देशी कराचा नमराजी मुल्तान नमराजी नहीं पल टाइमिंग दा से बराबर की चमुंगला ड्यूटी टाइम ले रहो रसी। हाँ जी हाँ दा से सोक रहो रसी नो अगले मंगा चेकअप को भी मजबूरी दूंगा हकीम से राव गाड़ू। हाँ जी।